نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظیم. دا سورہ ہود دے سلورم رکوع شروع کیگی. اللہ سبحانہ وتعالی د نوح علیہ السلام واقعہ را شروع کړی دا او مزید مخکې فرمایي چې کله نوح علیہ السلام حجت تمام کو په خپل قوم باندې او دعوت او تبلیغ سلسله جاری فرمایلا او 9.5 کاله هغه دعوت کارو کو او په هغه کې هغه ته ډیر زیات تکلیفونه ورسول شو. تر دې پورې فرمایي چې په کانو باندې به وشته شو او په کپڑا باندې به بیا اخر کې خلکو مخ پټولو او دوه ته ځان ظالم یعنی یو کس سره خبرې وکي مجبک به هم چې چرته ولګه کسان مناست ولته به ملاړی ته به وعظ نصیحت کو. یو وخت داسې راغو چې بس هغه ورته چې راکته هر څه مو کړ بس مونږ نه راکړو. نو الله پاک مخکې فرمایي چې دې کې لږو خلکو چې کوم دین لږ ایمان راوړو چې مفسرین او حضرات لیکلي تقریبا 80 پورې یا 2-3 سالو د پاس 80 خو 80 زیات تر ذکر کړی دی چې 80 پورې مسلمانانو هغه سره د هغه د بال بچو د ټولو قرانه کې. نو الله پاک بس بیا حجت پای باندې تمام کو او اخر کې هغه ورته وی چې زه بری زمیم د مجرمانو خلقونه. اوس الله پاک فرمایي و اوحي الى نوح او مونږ وحي وکا نوح علیہ السلام طرف ته انه دا چې لن يؤمن من قومك هرگز به ایمان رو نور استاد قوم نه الا من مگر هغه څوک قد امنا چې چا ایمان روړي دي بس چې چا ایمان وروړي بس دغه دی نور په دې کې ایمان وروړو والا نشته ځکه چې په دې کې یو صدې تیر شو څوک مسلمانان نشو دا غي نسلونه رالوي شو او بچی رالوي شو او هغه ایمان وروړو. نو الله پاک په سورې نوح کې فرمایلی دی چې بیا بس یعنی نوح علیہ السلام د دینا یعنی به تم شو او بس بیا چې کوم دینو امید ته ختم شو چې دې کې څوک ایمان وروړي. نو بیا د الله نه بد دعا وکړ دې په باره کې. نو الله پاک مو ته فرمایي چې لن يؤمن من قومك ارجز به مسلمانان نشسته د قوم نه الا من قد آمن مگر هغه چې چا ایمان وروړي دي فلا تبتئس نو پس ته مغمګین کیږي خفقېږه ما بما كانوا يفعلون په هغه عملونو چې کوم دی کوي دی چې کوم عملونه کوي وستایي مخه فکیږي ولی چې سړی د یو کس نه ناامید شي یو قوم نه ناامید شي نو که بس بیا لګیام وي نو بس بیا هغه بس یاره بس پرې دی اوس په دې باندې خبره اثر نه کوي نو بس بیا ورپسې خبره پریم دي. نو دې لپاره الله پاک ورته فرمایي چې بس ته غم مه کوه چې دا قوم به هلاکېږي مته ته ووایي او د هغې اوس طریقه ورته ښیي الله پاک چې څه چل وکړه. اوس الله پاک ورته فرمایي چې واصنع الفلک ته جوړه کا کشته باعیننا زمون په نگرانۍ کې زمون د سترګو وړاندې مطلب دا شو دلته و وحینا او زمون د وحی مطابق د سترګو وړاندې مطابق دا چې زه خو ارس بینم خو زما وحی به تا ته راځي جبرائیل علیه السلام بدل راځي او هغه به راته طریقه ښیي ځکه چې په لومبي ځل دا کشته چې کوم دنو دا نوح علیہ السلام جوړه کړې و دې نه مخکې کشته نه و او طریقه ورته بیا ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ته یعنی او خودل شو د جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ سره چې دغه شانتي ونی کټکا او داغه نو تختیو باسا بیا هغه سموده پرور کې اوچ کې خې په قلار
او هغه چې بالکل خې نیغې شوې خې وچې شوې بیا یې طریقه ورته وښودله چې دا به داسې جوړاو کې او داسې کټ په کټ باندې بیا ولګوې او نو مفسرینو حضراتو لیکلي چې تقریبا 300 غزه چې کوم دا اوږده وه 300 غزه 50 غزه دا پلنه وه څومره 50 غزه او 10 غزه چې کوم دا اوچته وه او دا 3 اوچتو باندې منحصر وه په 3 اوچتو کې دا جوړه وه په لاندینۍ حصه کې چې کوم دی نو دا کم زناور وغیره دي او بیا پر دویم کې راشن وغیره او په دریم باندې بیا انسانان نو دا مختلف الله سبحانه وتعالی ورته فرمایل چې دا ته دغه شانتي جوړه کړه زمونږ د وحي مطابق ولا تخاطبني او ته او بیا ته ما ته مخاطب کیږه فی الذین د هغه کسانو په باره کې ظلمو چې چا ظلم کړی یعنی بیا به ما ته دا نه وایي چې په دې باندې اوس عذاب مه راوله بس اوس خپل کار کوه په کار کې ولګیا انهم مغرقون او دی به غرق کېږي دی غرق کېدونکي دي ویصنع الفلک او جوړول شروع کړه هغه کشتۍ لره وکلما مر علیه ملأ او کله چې تیرېده به په ده باندې هغه سرداران من قومه د هغه قوم نه سخروا من نو مسخرې به یې کولې هغه پورې ټوکې به یې کولې هغه او دې کشتۍ پورې به هم ټوکې کولې او وی به چې یاره وایي اوس وګورئ که نه وایي دی وایي چې سیلاب به راځي او کشتۍ دلته کې کاچالي خدای راوستې وه بارانونه نه کېده اول نو خلک اوبو پسې ترساوېده چې اوبه چېرته ډېر لرې لرې ځای نه خلکو وایي اوبه د څښلو لپاره نشته او دلته وګورئ وایي دی وایي چې کوم دی نو کشتۍ جوړوي نو دی به خندا کول هغې پورې قاله نو نوح علیه السلام ورته به وي ان تسخروا تاسو خو اوس یعنی ما پورې خاندئ او زما مذاق وړاوئ منا زما فإنا نسخرو نو بیا به مونږه ستاسو مذاق وړاوو منهم یعنی تاسو پورې به خاندو منکم ستاسو پورې کما تسخرون څنګه چې تاسو ما پورې خندا کوله تاسو ما پورې خندا کوله خو چې وخت راشي نو ستاسو چې کله د ډوبېدو وخت راشي او دا غوپې وښئ که نه نو بیا به مونږ در پورې خاندو خو تاسو وعظ او نصیحت زما خبره په غور نه اورئ نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فسوف تعلمون نو عن قریب او ډېر زر به تاسو ته دا خبره معلومه شي من یعتیه چې په چا باندې راځي عذاب هغه عذاب یخزیه چې رسوا کوونکی دی ویحل علیه او په چا باندې پریوزي عذاب مقیم عذاب همیشناک ولی چې کافر ملکېده په هغه باندې عذاب شروع کېدل شو سجیلین ته لاړ شي چې دا د جهنم یوه حصه ده په دې کې لوګي او په دې کې هغه سخت بدبویانې او په دې کې چې کوم دی نو عذابونه او د هغې ګرمایشونه تر دې پورې فرمایي چې د دی روح دپاره فرشته چې کوم راځي هغه په ډېر بد شکل کې دی له راځي چې وایي د انسان دپاره صرف د هغې هغه بد شکل هم چې کوم دی نو کافي دی د یرولو لپاره په هغې باندې د دومره سخت ویرېږي چې د جان وځي دویم نمبر دله چې کومه کپړه راوړي چې په هغې کې کوم روح انغاړي د هغه سخت بدبویانو د هغه جهنم نه راوړي او په هغې کې چې کوم دی نو کوي او دی ته د اسمان دروازې نه کولاویږي او هغه ته ورته وویلی شي چې تاسو واپس لاړ شئ دا سجیلین ته ورسوئ نو سجیلین ته ورسوئ او هغه ته نه بس په دی باندې عذاب شروع شي نو بیا الله پاک اوس فرمایي حتی اذا جاء امرنا تر دې پورې چې راغو هغه امر زمونږ هغه حکم وفارت تنور او جوش وهلو هغه تنور کې اوبو دا د تنور په باره کې ډېر روایت راغلي خو غالبا ټول زیات ګمان دا دی چې
پیغمبر ته نوح علیه السلام ته دا ویل شوي چې ستا د کور په تنور کې چې کومې روټۍ تاسو پخوئ نو تنور اکثر خلک په اوچت ځای باندې جوړوي. خیال به مو کړي که نه چې د باران اوبه وغیره وله نه ورځي که نه دا چې ګوټ به یې وکتو چې هغه به لږ اوچت په کور کې په هغې باندې به یعنې بیا تنور جوړولو. او نو دا طریقه کار د پخوا نه را روان دی. نو هغه وایي ته به دې کې ګورې چې کله دې کې اوبه وخوټ کېږي یعنې روخېږي پکې د چینې په شکل کې نو ته پوهېږه چې بس سیلاب را روان دی زر زر مسلمانانو پسې وګرځه او بس د هغې هغه کورونه خواوشا کې وو ټول یو ځای وو اتیا کسان هغوی پسې بس زر زر وګرځه او هغوی زر کښتۍ سره د خوراکونو د هغه مخکې ورته ویلو چې خوراکونه تیار ساتئ غونځاخي وغیره چې د هغه وخت کوم ستوان وغیره یعنې ځکه چې شپږ میاشتو پورې دوی پر هغه کښتۍ کې وی اوسېده که نه نو دې کې فرمایي چې دوی ته دا ویلی شوي چې باید تاسو تیارې مضبوط کړئ چې کله د اوبو دې کې ښکاره شوې نو بس پوه شئ چې سیلاب را روان دی بیا به لږ وخت وي په هغې کې نو تاسو په هغې کې به دغه کښتۍ ته لاړ شئ په هغې کې به ټول خپل سامانونه کېدئ او د هر څیز نه به یوه جوړه په هغې کې کېنوئ او هغوی سره به خپل خوراک او ګیا وغیره کېدئ. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې حتی اذا جاء امرنا تر دې پورې چې راغو زمونږ هغه حکم یعنی امر زمونږ د عذاب وفارت تنور او جوش ووهلې هغه تنور کې اوبو قلنا نو مونږ ووې احمل فیها تاسو ټول سواره شئ په دې کښتۍ کې من کل سواره کوي په دې کښتۍ کې من کل د هر یو څیز نه زوجین یعنی د نر او ماده اثنین دوه واهلک او خپل کور والا پای کې کېدا الا من سبق علیه مگر هغه خلق چې پچا باندې صادر شوی دی حکم د عذاب القول هغه حکم د الله سبحانه وتعالی ومن آمن او چې چا ایمان راوړی دی وما آمن معه الا قلیل او ایمان نه راوړی هغه سره مگر ډېرو کمو خلکو. کمونه مراد دا چې په کروڑونو آبادي وه 900 کاله چې کوم دی نو هغوی ته تبلیغ وشو او په هغې کې اتیاو کسانو ایمان راوړو نو 900 کالو ریشو چې ولګی که نه نو په 10 کاله کې که یو کس مسلمانېدو په 10 کاله کې نو څومره به جوړ شي تقریبا بیا به 10 کم 100 کسان به 15 کم 100 کسان به جوړ شي 95 یعنی 15 کم 100 کسان به جوړ شي خو اتیاو ته دا تعداد ورسېږي یعنی مزید دا چې په دغه آخري 100 کاله کې هلته څوک مسلمانان شوي نه دي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې هغه سره ایمان نه وروړی مګر ډېرو کمو خلکو وقاله او اووی نوح علیه السلام ارکبو فیها یعنی تاسو سواره شئ په دې کښتۍ کې بسم الله مجریها و مرساها د الله په نوم سره شروع کوي د الله په نوم وروخیږئ او دا به د دې روانېدل او ودرېدل ټول ان ربي لغفور رحیم دا د الله په حکم سره دی چې هغه رب دی زمونږه چې هغه بخونکی او مهربان ذات دی. مونږ تاسو به د دې سیلاب نه بچ کوئ خو تاسو کلمې سره په خېخپې سره وروخیږئ او بیا پکې چې کوم دی نو کلمه ووایئ او دا کلمه خاص طور د کښتۍ کلمه ده چې دا خلک ووایي بسم الله مجریها و مرساها ان ربي لغفور رحیم دا ویل پکار دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي وهي تجري بهم او هغه به چلېده او دی پکې سوارو فی موجن په هغه موجونو کې په داسې موجونو کل جبال لکه د غرونو غوندې اوچت اوچت دا غټ غټ بلډینګونه چې څنګه ښکاري تاسو ته دومره اوچت اوچت درې چته 4 چته بلډینګ چې څومره اوچتي دومره غټې غټې چپې به وي پکې او هغه پکې داسې او داسې کېده. نو دلته کې الله پاک فرمایي کل جبال لکه د غر غوندې مثال یې ورکړی چې دا غر څنګه اوچتي داسې غټې غټ موجونه به راتله. دا موجونه را روانو په دې کې
دا نوح علیہ السلام سلور زامونو پای دا غدری خو مومنان او غی خور سره راغ دا یو چې کم دی غیر صالح الله پاک دې کې فرمای نو کنعان دا غالبا نومو او کتابونو کې دا راغلی نو فرمای چې د نوح علیہ السلام بیا د محبت د وجنا هغه ته आवाज کو چې راشه بچیا او د کشته تروخي جو ورنن د دې الله د دې عذاب او د سیلاب نسو بچ کیدون کې نشتا نو ته روخي د دې کشته تا خو هغه کافرانو سره مرګره او دای خبره به اوریدي او دغه کول به نو هغه بس پلار ته چې نه بس زبدي غر توخي جما او بس نشو ډوبېګما دلته دا غي ذکر الله پاک فرمایي ونادا او आवाज کو نوح علیہ السلام ابنه خپل زیتا وکانه فی معزل چې هغه ولارو د کناره باندې لري اوس د پمینس کې داسې لږه فاصله وا په کناره باندې لري او خو مطلب یو بل لنډي وي هغه ورته چې بس ذره شو زبر الله سونی سمرا باندې کاغه نو په کناره باندې ولارو او دوه توازن کول یا بنیا ارکب یعنی تروخیجا معنا منسرا ولا تکم مع الكافرین او مکیگت د کافرانو سرا یعنی کافران چې کوم پاتې کیدون کی دي او غي خو یقین زما په خبره نه ساتي ته زما زوی لہذا تراشه بعض مفسرین لیکلي دي چې دته داغه د کفر پته نه و چې دی یعنی د کافرانو سره خو کې ناسو پاسېدو داغه اثر وکي خود ته دا پته نو چې دا کافر دی کني بیا به ورته نو وی خو د دا یقین نو چې ګنیره د کافر نه دی او د دې د وجنا یا مفسرین داری کړی دي چې اوسم کده توبه وستي وا او کلمه ویلې وا او په الله باندې ایمان وروړ او په خپل پلار چې دا زما د الله پیغمبر دی پلار او زه په د باندې ایمان وروړم نو بیا کلمه ویلې و بیا راخته نو بیا به الله بچ کړو خو لیکن هغه انکار وکړو ولا تکم مع الكافرین او مکی غتر کافرانو سره قال ناغورته سآوی الى جبل زب پنا واخلم او بخیجم دی غر طرف تا غر تبو خیجم یعصمنی دا ما بچ کی من الماء ذی وبونا غر توبنی شي خته مونږ دا سیلاب چرته نه لیدل نه مر چانه اوري دي چې دومره سیلاب چرته په دنیا کې راغلي چې دا ګونه پکې ډوب شوی دي لہذا زب غر تو خیجم قال نو علیہ السلام ورتا او فرمایل لا عاصم اليوم نن بن بچ کیږي من امر الله پنن رزب د الله د امر نه او د دې عذاب نه هیڅ کوم نه بچ کی الا من رحم مگر چې پچا باندې الله رحم وکي نو رحم پچا باندې کړی شو چې څوک مؤمنانو وحال بینهما او پمینس کی حائل شو یعنی هغه موج یو راغو بینهما الموج یو غټ چپر هغه پمینس کی او هغه چپی سره هغه پړ بخو غورځیدو او دغه پمینس کې هغه چپه حایله شو او چې وی کته هغه بیا ښکارېدونه بس لاړو ډوب شو سړی څنګه چې اوبو کې بس پریږدي او تل شي فکان من المغرقین او شو هغه د ډوبېدونکي خلکونه هغه ډوب شو بس لاړو ختم شو او بیا الله سبحانه وتعالی په مینس کې دا بیا ذکر کوي وقیله او حکم شو ویل شو یا ارض ازبکی ابلغی رکاگا و یا سماء اقلعی او اے اسمانا بسکا وغیز الماء او اغا غیز و غضب دا وبو چی کردینو اغا کم شو رو سیلاب پخکتا کېدو شو وکدی الامر او پورا شو حکم دا الله دا عذاب د نازلې دو او یو قسم پاتې نشو ټول لاړ کفر کافران غر شو واستوت علی الجودی او بیا ادری دا کشته په جودی په غر په سر باندې وقیله د دې مطلب دا شو چې د دینه مخ کې یعنی دا جودی غرب پکې ډوب شو او دا کشته د پاسه په ګرځیدا کله چې الله سبحانه وتعالی د برنه باندې کې او د لاندې نسبت ته حکم شو چې وبراکاګه
او د اسمان نه اوبه ورېدل بند شو، نو ورو اوبه په ښکته را روانې شي، د جودي غر سر چې کوم دی نو هغه څرګند شو او کشتی په هغې باندې ودرېده. او دی چې کله هغه ځای اوچ شو د هغې نه راکوز شو او نوح علیه السلام چې کوم دی نو بیا 2 رکعاته نفل شکرانه وکړه او چې مونږ الله سبحانه وتعالی د دې عذاب نه بچ کو. او دا وایي د 10 عاشورې ورځ وه، 10 تاریخ، او د دې د وجې نه بیا هغه خپلو ټولو ملګرو ته وایي چې تاسو روژه ونیسئ. نو تر د محمد صلی الله علیه وسلم د مدینې د هجرته پورې د محرم د 10 ورځ باندې دا روژه چې کومه وه دا یهودیانو نیوه، عیسایانو ټولو نیوه، دا یو قسم فرض وه. او مسلمانان هم چې کله مدینې منورې ته لاړه نو دی هم نیولې وه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2م کال باندې دا حکم وکړو، لا د روژې حکم نو راغلی چې که بل کال له مونږ ژوندي یو نو بیا به 2 روژې نیسو، یو به د دې نه مخکې نیسو، دې سره به یو، ځکه چې مونږ لا د یهودیانو او د دې نورو قومونو نه ځان بیلول پکار دي چې څنګه عبادت کوو چې هغه شانتې عبادت زمونږ ني. ای دا روژه نیسي مونږ ورسره یو 9 هم نیسو یا یو به 11 هم ورسره نیسو، خو بل کال له بس الله پاک بیا روژې فرض کړي چې روژې فرض کړي نو د دې فرضیت ختم شو. او بس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو صحابه له کوڅې څوک نیسئ او که نه نیسئ، دا طریق پر اختیار دی، ثواب پکې شته او نور چې کوم دی نو فرض نه ده. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې نو الله پاک فرمایي چې دا ودرې دا کشته پاغه جودي غر باندې وکیل بعدا للقوم الظالمین، او ویل شو چې لعنت پریوتو پاغه خلقو چې کوم ظالمانو، ټول په لعنت کې پټ د الله په غضب کې لاړ د دنیا نه چې کوم ظالمانو. ظالم ان الشرک لظلم عظیم، شرک چې کوم دی ټول نه غټ ظلم دی پس به باندې. او هغه خو هغه بوتانو عبادت شروع کړو، نو دې لپاره الله پاک ظالمان ورته فرمایل ونادا. اوس دلته بیا دغلته نه الله پاک دا خبره منقطع کړې وه چې کله هغه په منځ کې موج راغو او د هغه زوی خو لاړو ډوب شو، نو دلته اوس بیا د دې ځای نه د هغه زوی ذکر شروع کېږي. نوح علیه السلام الله ته چغه ووهله او چې کله هغه ډوب شو نو د انسان زړه خو درد وکړي که نه، ولې چې د انسان نه یو ماشوم پیدا شوي لوی کړي وي او بیا دغه کړي نو د زړه درد وکړي. دلته کې الله پاک هغه ذکر فرمایي ونادا نوح، او آواز وکړو نوح علیه السلام ربه خپل رب طرف ته، او بیا فقال وی ربي ای زما ربا ان ابني دا خو زما زوی من اهلي او زما د اهل نو، وان وعدك الحق او ستا وعده خو حق او سچ ده، وانت احكم الحاکمین، او ته چې کوم ای الله سبحانه وتعالى ته د حاکمانو غټ حاکمی او انصاف والے، نو تاسو خو ما سره دا وعده کړې وه چې ستا اهل به نه تباه کوم نه به هلاکوم. دلته کې الله پاک د هغې جواب فرمایي. قال الله پاک وفرمایل یا نوح اے نوح علیه السلام انه دا هلک چې و لیس من اهلک، ستا د اهل نه نو، ټیک د پیدا خو ستا نه و خو ستا په دین باندې نو، د دې دپاره انه عمل غیر صالح، د ده عمل چې و هغه خراب و، د کافرانو والا غوندې عمل کولو او هغې سره یو ځای شو، مسلمانانو نه ځان لرې کړو، د دې د وجې نه ده د کافرانو محفل خوښ کړو او هغې سره یو ځای شو او عمل غیر صالح. نو دلته کې علماو دا خبره لیکلې ده چې دین اصل دی، اهل او یا دغه چې کوم دی یو سړی ګوره هغه د یو ولی زوی دی، د پیغمبر زوی دی، دا ګوره خدای پاک د پیغمبر بیان وکړو دلته، نو د پیغمبر نه لوی هستي خو نشته که نه. اوس د دې په ځای باندې که یو سړی وایي چې زه د پلانکي ولی زوی یم یا زه د بل چا زوی یم د پرهیزګاره سړي،
چې هغه پرهیزګارۍ سره وخت تیر کړي په دې هغه نه بچ کېږي अब په خپل عمل باندې بچ کېږي بس الله پاک سری تر قیامت پورې دا حکم راولېږلو لہذا کوم سړی چې عمل نیک نه وي او د کافرانو والا عمل کوي هغه ته به سزا ملاویږي هغه چای کړ ډېر بختور او ډېر نیک سړی زوی وي حتی که چې د پیغمبر زوی وي نو هغه به الله پاک چې په کفر په حالت کې د هغه مرګ راشي نو بس هغه به دغه ني دلته الله پاک سری بیا فرمایي فلا تسألني ما نه سوال مکوا ما ليس لك به علم دا هغه سیس په باره کې چې د علم تا ته نشته یعنی ته خو دا دعوه کوې چې دا زما د اهل نه زما زوی خو لیکن دې کافرانو سره ملاو او د هغې غوندې عمل کولو او بیا تا سره کشتی کې به ونښتو کلمې مو نه وي نو بس دې ما هلاک کړو نو داسې به خلکو په باره کې ما نه سوال نه کوي نو دی دپاره د بخشش دعا هم نشته چې څوک په داسې حالت کې لاړو نو پیغمبر الله پاک باندې کوي نو بل څوک به بیا څنګه یعنی دغه کوي انی اعظک او بیا ورته فرمایي الله پاک چې زه تا ته نصیحت کوم ان تکون من الجاهلین چې مکیږه ته دا جاهلانو نه جاهل مطلب دا چې ناپوه نه یعنی ته خو خبر نه وي چې د کفر کولو خو زما په علم کې دا خبره وا تا خو یې چې د ظاهري میل جوړ چې کوم دی نو صرف هغه سره دی نور دی زما زوی دی او دی به مطلب دا چې زما په دین باندې وي خو لیکن د دې اندرونی حال د در زړه ماته پته وه لہذا دا کافرو او د عمل غیر صالحو او د هغې سره پاتې کېدو د هغې خبرو کې م راتلو د هغې په محفلونو کې م کېناستو بس هغې سره لاړو غرقم شو نو نوح علیہ السلام قال فرمائی رب انی او عرضی کو اللہ تا اے زما ربا انی زچیم اعوذ بکا پناہ غوارمستانا ان اسألکا دا چې ما تانا دا سوالو کو دا دی خبر زی پا بارکی ما لیسا لی چې نو ما تا بیهی علم داغی علم ما تا نظر زرس پتاو یا اللہ ما خو تعالی دا سوالو کو اے رب زما والا تغفر لی او کچری تاسو زما بخشش نه کوي ما معاف نه کوي وترحمني او په ما باندې رحم نه کوي اكم من الخاسرین نو زب شم بیا د نقصان والا خلقنا نو یا الله ما معاف کوي ما تا پته نو ما دا سوالو کو قیلا بیا اوس بس دا خبره ختم شو بس هغه خپل مغفرت وغوښتو هر مسلمان چې د یو ګناه نه پس خدا خو ګناه نه وه یعنې هغه ته خو پته هم نه وه او هغه داسې سوال وکړو او الله پاک یعنې پیغمبران خو معمولي غوندې لغزش هم دای نه وشي نو هغه الله پاک دغه کوي یعنې سمجاوی چې نور امت داسې ونه کړي او نور د هغه پیغمبران ټول چې کوم دي نو هغه پاک دي د ګناهونو نه او هغه په دغه کې عصمت کې هیڅ قسم خبره نشي کېدی داسې قسم خبرې چې راغلي دا د الله او د پیغمبر په میز کې دي مونږ له پایې باندې خبرې نه دي کول پکار چې دی پیغمبر نه دا ګناه شوي او د هغه نه دا ګناه شوي وه دا مونږ له نه دي ویل پکار هغه بس الله پاک ته خپل عذر پیش کړو چې الله ما خو دا سوال کړی او ما ته دا پته نه وه لہذا ما باندې رحم وکړئ او که چېرې تاسو په ما رحم ونه کړو زه بیا د نقصان والا نه شم نو دا هر مؤمن مسلمان له هسې بخشش چې کله غواړي نو الله پاک ته خپل عذر پیش کول پکار دي چې یا الله که چېرې تاسو په ما رحم ونه کړو زما بخشش مو ونه کړو نو زه به بیا ډېر زیات یعنې د ګناهګارانو نه شم د کمزورو او برباد به شم هلاک به شم قیله نو بیا حکم وشو یا نوح اے نوح علیہ السلام اهبط بسلام کوشت په سلامتیا سره مننا زمونږ د طرف نه و برکات او برکتونه به نازلېږي علیک په تا باندې وعلى امم او ستا په امتیانو باندې دا کوم اتیا کسان چې تا سره دي که نه په دوی باندې به خدای پاک برکت نازلېږي او د دوی نه به ټوله دنیا آبادېږي کروڑونه خلق الله پاک ختم که په یو سیلاب کې او فرمایي چې دا سیلاب په ټوله دنیا باندې و
تر سایبیریا غرونه نه دي، سایبیریا غرونه دا په دنیا کې سال سال په واورو کې پټ وي. په سن 85-86 کې په اخبار کې یو خبر راغلی چې د سایبیریا په غرونو کې یو لاش مونتل شوی او هغه لاش چې کله ومونتی شو نو پته نشته چې د څو زرو کالو لاشو، نو پر یوه ورځ کې خو هغه لاش امانت غوندي ځکه چې هغه فریز شي. نو هغه مونتی شوی بیا روسیانو داسې کار کړی چې د هغه د سر نه یو خولیه راوویسته او هغه خولیه چې کوم ده نو هغه په بیبي دغه کې ټسټ ټیوب کې واچوله او هغې بیا پالنه څنګه چې د مور په ګېډه کې ماشوم پاللی کېږي او هغې نه هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه پیدا شو او بیا د هغه شکل راغلی و چې هغه کې سا راغو د انسان غوندې شکل، دا توریان کوم شکل والا خلک نه دي، دا دغه والا کوم افریقي والا هغه شانته شکل کې هغه بیا په اخبار کې د هغه فوټوم راغلی، دا ما په خپلو سترګو لیدلی. نو دا هغې سره لیکلي او بیا هغه څه موده لږ غوندې ژوندی و او بس بیا مړ شو. نو د دې نه دا یو خو ګوره هغوی په خپلو لاسو دا خبره ثابته کړه چې د انسان په بدن کې داسې خلیې شته چې الله سبحانه وتعالی به دا په خپل امر سره بیا را ژوندي کوي دا انسانان ټول. یعنی دا ختمیږي نه، هندوان کې سوځئ، یو څوک یې خښئ، یو څوک یې په سمندر کې لو کوي، یو څوک ورسره څه چل کوي، خو انسان الله سبحانه وتعالی به بیا ژوندی کوي. په دې باندې الله سبحانه وتعالی قادر مطلق ذات دی. نو دا ګوره یو ساینسي خبره ثابته شوه چې د څو زرو کالو لاش پروت و هغه چې کوم دی نو د هغې نه هغه خولیه هغه انسان راژوندی شو دغه شو. دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې وبرکات علیکه په تا باندې او ستا وعلى امم او تا چې کوم امت دی نو په دې ټولو باندې به الله پاک برکت نازل کړي او د دې نه به د دنیا ټول نسلونه خواري شي. مفسرین حضرات فرمایي چې د نوح علیه السلام د دې سیلاب د پس دغه عذاب په ټوله دنیا باندې و، د هغې نه پس بیا چې به کوم قوم ګناه وکړه صرف هغه قوم به هلاکېدو، نور ټولې دنیا والا خلک به نه هلاکېده. دا د الله یو سنت جاری شو بیا. او بیا په آخر کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله راغو او هغه دعاګانې وکړې نو په هغې کې یو دعا دا هم وه چې یا الله زما امت چې کوم دی نو په عذاب باندې ټول هلاک مه کړي. نو جزوي عذاب به راځي څنګه چې را زلزلې راځي، سیلابونه راځي، دغه به راځي، خو لیکن ټول امت به نه هلاکېږي. دا دعا قبوله شوې ده. بله دعا دا کړې وه چې یا الله زما په امت باندې داسې دشمن مسلط وکړي چې ټول به یې ختم کړي. دا هم قبوله شوه. اوس داسې په دنیا کې به څوک یو دشمن هم نه پیدا کېږي، چاہے که هر دشمن وي هغه مسلمانان نشي ختمولی. بل دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې یا الله په دې کې جنگ جګړه نه وي. دا منظوره نه شوه. ولې چې دا خو انساني ازمایش دی که نه، که جنگ جګړې والا څیز د انسان نه وباسي، یعنې د ده د زړه نه دا کمې بیشې او دا څیزونه وباسي، نو بس بیا خو فرشته شوه، بس بیا خو به ټول مسلمانان شي. بیا خو دکې نو دا خو د امتحان هغه ذریعه ده چې د نفس خواهشات دي انسان سره او شیطان لګېدلی دی. اوس د ده مقابله ده چې دی کم یو کار اختیاروي. که چېرې دی د الله او د رسول کار اختیار کړي، په خپل نفس باندې خفه کېږي چې ده ته وایي چې حرام وکړه او حرامکاري وکړه، هر قسم حرام مال راغونډ کړه، یا حرامکاري وکړه یا نشه وکړه یا دا څیزونه، نو دی د هغې نه اجتناب وکړي د ایمان په قوت سره، د الله په توفیق سره. نو دی چې د هغې نه بچ شي نو الله سبحانه وتعالی به دی بچ کړي، او که نه دی وربوغ شو نو بیا به دلته د هغې سزا میلاویږي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې برکت به وي تا باندې او ستا په امت باندې، یعنی د هغه د اولاد نه یا د دغه کشتۍ والا نه چې کوم خلک خواره شوي دي په دنیا کې، نو دا هغه برکت دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی په قرآن کې. و اممون او څه ګروهونه به داسې وي سنمتعهم، نو هغوی ته به مونږ بیا دنیاوي فایدې ورکو، ثم یمسهم منا عذاب علیم، بیا به مونږ اوسکو هغوی ته عذاب درناک چې کله هغوی زمونږ نافرماني وکړي. لکه د هغې نه پس چې بیا د هود علیه السلام او د سمودیان را عادیان راغو یا لوط علیه السلام قوم راغو،
دا ټول قومونه بیا الله پاک په انفرادي عذابونو باندې ونیول او هغه علاقې والا خلک صرف بیا مړه شو. دلته کې هغې طرف ته اشاره ده. تلک من انباء الغیب، نو دا ټول خبرونه چې مونږ تاسو له درکړو دا ټول د غیب خبرې وي. نوحیه چې تا طرف ته الیکا، تا طرف ته د هغې وحي وشوه. عربو کې هم چاته د نوح علیه السلام د واقعې پته نه وه او محمد صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. الله پاک د وحي په ذریعه سره چې کله د نوح علیه السلام واقعه ذکر فرمایله نو هغه کافرانو ته وویل، نو بیا هغوی به تحقیق هم کړي او اوس هم چې تحقیقاتو شو نو او دا عذابونه راغلي دي په تاریخونو کې هم دا راغلي دي چې هغه د عیسی علیه السلام نه مخکې چې کوم تاریخونه لیکلي شوي دي په هغې کې داسې راغلي دي چې دومره اوبه راغلي دي چې دا غرونه پکې ډوب شوي نو په دې علاقه باندې. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دا هغه د غیب خبرونه دي چې موږ ستا طرف ته د هغې وحي وکړه. ما كنت تعلمها، ته نه وې د دې نه مخکې یعنې د دې نه خبرداره، تا ته د دې علم نو مخکې د دې خبرې انت تا ته ولا قومک او نه ستا قوم ته من قبل هذا د دې نه مخکې. خدای پاک صریح فرمایل چې نه تا ته د دې پته وه نه ستا قوم ته د دې پته وه، ما تاسو ته د وحي په ذریعه سره چې کوم دی نو دا ووي فاصبر، نو صبر کوه، ان العاقبة للمتقین، بېشکه چې انجام خو چې کوم دی نو هغه د متقیانو دی. د متقیانو لپاره به الله سبحانه وتعالی ښه انجام راکوي چې څوک د الله نه یریږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کوي، د الله په حکمونو باندې عمل کوي، دا تقوادار دي او دی به چې کوم دی نو د دوی انجام به مخي او الله سبحانه وتعالی به په دنیا او په آخرت کې خوشحاله ساتي. الله سبحانه وتعالی زموږ د عناصر په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. یا الله که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي وي د هغې معافرات وکړي، غلطي را نه شي معافرات وکړي. یا الله مونږ هغه کارونه وارد چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه شریعات دي د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي، د حق او حلالو د رزق فراغ سبب زموږ د ټولو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. او یا الله څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي دا ټولو مغفرت وکړي او د امت په حال باندې رحم کرم وکړي چې څوک په څه قسم مصیبتونو کې دغه مصیبتونه آفتونه کړه کافرانو د طرف نه یا د خپلو اعمالو د طرف نه دغه ته لرې کړي او اعمال صالحه باندې راولي. په آخر کې الله زموږ د عظیم الشان کریمه نصیب کړي او صالحان بندگان مخبل جوړ کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين 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 يا رب العالمين.